السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما دا تصویر په میډیا باندې ډیر زیات شیر شوی دی. د تصویر حواله سره صحافیانو اهم خبرې کړې دي چې هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. د دې تصویر شاله بیک گراوند سره پاغه باندې هم لګ ډیره خبره کو. بل چې کوم نجم سیټي انکشاف کړی دی چې په ملک باندې مارشل لا هم لګې دی چې پاغه هم ډیټیل سره ډیسکشن کو. بل خبر دا هم راغلی چې رانا سنولاد د عمران خان حواله سره غټ بیان جاری کړی دی. ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. ټول نړۍ په دې تصویر باندې خبره کوله. تصویر تاسو لخر چې دا تصویر په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل شوی دی او خلک په کمنټ هم ډیر زیات کوي چې دی پولیس د سیاسي کس لګو ته داسې نیولې ده. نو په دې پولیس باندې په دې اس پی باندې ډیر غټ تنقید روان دی. د اس پی باندې کمنټ کې شریط باندې تصویر تاسو ګوینه د اس پی له خلکو ډیر زیات خبرې کړې دي. د دې تصویر شاله بیک گراوند سره دغه چلنه دی معلوم چې دی بابا چې کوم دی دا بزرګ انسان چې کوم دی د دې پولیس له سویل د پولیس چې دا خمه خبره کوي او دا ته داسې نیولې نو دغه ټیم د څه خبره کوي. د حواله سره چا سره علم نشته. خو د تصویر حواله سره چې کم صحافیانو خبرې کړې دي نو پاغه باندې خبره کو. ټول نه پیله چې کم د تصویر حواله سره حامد میر ویل دي چې اس پی ته به مور پلار خپل مور پلار عقل خولوي. خو چې د په کومه کورسای ناشته نو هغه کورسای کې چې څومره پاور دی نو دا غي نشه دومره ده چې دغه عقل او ارس شعور چې کم دی هغه تیر شوی دی. حامد میر د حواله سره دا ټویټ کړی دی. عمران ریاض هم د حواله سره ټویټ کړی دی چې تنخواه زمونږ نه اخلي او ګوته هم مونږ ته خایي او کم سړی چې او د کم سړی ته چې تا ګوته او چې تکړه ده نو د شپږ لاک ماشومانو د پاره وته دي. هغه ستاسو ضمیر را پاسي خو مګر ستاسو ضمیر نه را پاسي او د ستاسو په جسم کې دننه د ستاسو ضمیر کې دننه چې کم زناور دي هغه را پاسي خو د ستاسو ضمیر نه را پاسي. دا عمران ریاض چې کم دی هغه د حواله سره دا ټویټ کړی دی. بل رانا سنولا د عمران خان حواله سره یو ګرم بیان جاری کړی دی. رانا سنولا ویل دي چې عمران خان یو نر یو غر دی. عمران خان یو نر سړی دی او هغه چې په کومه خبره سټینډ اغشته دی دا غي ز عزت کوم. رانا سنولا دا هم ویل دي چې عمران خان ته سیاست نه ورزي. اسمبلیان یې تحلیل کړي. دا مطلب دا چې عمران خان ته سیاست نه ورزي. دا مطلب دی خو سیاست لدا وای چې کرپشن نو کې خپل بچو له سمال دولت جمع کی بهر ملکونو کې بزنسونه شروع کی بچي بهر ملک تولیږي. خو چون کې عمران خان خو دغه کین نو دی وای چې اغله سیاست نه ورزي. خو سیاست اصل مقصد چې کم دی هغه د خدمت. خو دا خلک خو خدمت د عوامو نه کوي. دا خلک خپل مفاد او پسې ګرځي او دل دای ځکه وای چې د سیاست نه ورزي. بل په پیښور کې پګر سټیشن عوام ورغلي دي او الته بجلی چې کم د خپل ځان ته شروع کړه د ویل دي چې مونږه لوډ شیټینګ نه منو. بل د کې پی کې چې کم بجټ شو د غي حواله سره امیر مقام ویل دي چې دا د عوامو توهین دی چې د وفاق نمخ کې خپل بجټ د کې پی کې پیش کو نو دا یو قسم لا د عوامو توهین دی. نجم سیټي هم یو بیان جاری کړی دی. غویل دي چې حالات داسې جوړ دي حالات داسې طرف ته روان دي چې کې د شراتون کې ټایم کې مارشل لا ولګي او یا ایمرجنسي ولګي. اوس مارشل لا خو په ملک باندې نه لګي. دا خو لکه ډیر ملک زموږ دومره او ختمه خراب نه لچ مارشل لا ولګي. خو خیر دار نجم سیټي یو بیان تاسو سره مې شریک کولو سره هم اپډیټس د ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.